خاص بیا د شفاعت مقرره شي غور وکړه د قیامت پورس نو حافظ قرآن ته به وی لس کسان چې په هغې باندې جهنم واجب شوی دی د مالک فرشتي په رجسټر کې د جهنميانو په لیست کې د هغوی نوم لیکل شوی دی دوی ځان سره جنت ته بوځه نو حافظ قرآن بس کوي لس کسان د خپل کورنۍ جنت ته بوځي حاجی صاحب ته ویل شي جی شفاعت وکا هغه بچون کې کسان د خپل خاندان را جمع کوي جنت ته بوځي مجاهد ته ویل شي اختیار به ورکړي شي ځان سره څوک ته خوخي جنت ته بوځه اب هم چون کې کسان ځان سره جنت ته بوځي بیا به د عالم نمبر شي حدیث مبارک کې راځي وی عالم به څومره کسانو شفاعت کوي عالم به د اسمان د ستورو په مقدار برابر خلق ځان سره جنت ته بوځي نو ورخه څومره چې خلق داسې وي چې علماء سره مینه محبت کوي اسم متوخان دي نو عالم د سینې په ځان بس ور قرباني بیا نو کو دنیا کو دغه خلکو سره زموږ مینه او محبت یې کنه قسم په خدای کو د آخرت په ورسته ير شي دا کو ته بده سه ګرځي دا د اسمان د ستورو په مقدار دا کو ته ګرځي تم راځه تم راځه د قیامت پوز بدغه خلکو په خپو پسې داخله کې خدای چې مام ځان سره بوزا حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي عالم جوړ شه مفهوم د سره کون عالم جوړ شه او متعلما یا عالم جوړېدو کوشش ته کول نشوي طالب علم شتک اون عمر طالب علم شه یو ټکی زده کاوه او محبا یا کم از کم دی خلکو سره پزله کې مینه ساته کم از کم کو مینم نه ساته نو دې سره کم از کم پزله کې بغض او کینه م ساته ولا تکون الخامس فتهلك پنځم ما جوړېږي هلاک پشه او پنځم کم یو دی علما فرمای ان تبغض العلم واهله چې د علم او د علم والو سره پزله کې بغض ساتي دا پنځم دی او پنځم باندې جوړېږي الحمدلله زموږ استاد ټول د علماء سره مینه ده او زبردغه سلسله کې زموږ په مسجد کې دا تفسیر شروع دی نو په تور دعوت ټول ملګرو ته وایم کو د دې کالو نه دی کو داغه کالو نه دی صرف 15 منټه الحمدلله تفسیر کیږي یو آیات ترجمه او تشریح کیږي ټول ملګرو ته دغه دی دعوت ته چې پای کې شرکت کوي یو دغه خبره ده دویمه ده چې نن سبا د دینی مدرسو داخلي شروع دي وګوره د علماء څومره فضیلت راغله ده حالات